فکر دی اوس چې زه به یو رنګ د دا موږ چې مطلب را نن پرس کلب ته راغلي یو چې آیا موږ په خپل یو داسې د قوم په درد یو څه خبرې یا موږ ته په زړه راځي هغه به موږ ته وکړو چې روان څه دي کېږي څه عزیزانو موږ په صوبه کې چې څومره بدعملي ده وطي ته معلومه ده چې څومره بېروزګاري ده وطي ته معلومه ده دا به څوک سموي دا مستقبل د دغه ځوانان دي دغه ځوانان به لاس په لاس په غاړه کې سره اچي بیا به دوی خپل منزل ته به ځي او دوی به خپل یو کور جوړوي که چیرې دغه رقم موږ به بې اتفاقي چې زه بلوچ یم زه پښتون یم زه سنده یم زه فلانه یم دا کامیابي چې په ټوله زندګي کې نشي راوړی که چیرې موږ په دغه باندې سر پورته نه ونیسو چې زه دومره غټ سړی یم بهادر یم ما غاړه لوړه نیولې شي یا دا ځوان نه ولید ما ته په دای ناس کې زه په دې نه کمیږم چې زه د دې ځوان سره په ځواني باندې د په عمر د ژوند په عمر د مستقبل په عمر باندې سوچ وکم دا ډیره د یو فائدې د ملک فائدہ ده دا چې ژوند را روان دي چې زموږ په وطن کې تی ته د معلومه د میډیا والا ته زه خداول د دې میډیا شکریا ادا کوم چې دوی موږ ته د موقع د میډیا په وجه باندې مشترک کړی دي موږ ته د کوریج راکړي او دوی موږ سره هر بات موږ ته د هر وخت زموږ رپورټ تر یو ځای پرېږي نو دا هیله مې د چې دوی د زموږ رپورټ تر یو ځای پرې نور مسجد ورسي ته معلومه ده چې موږ په علاقه په بلوچستان کې بیروزګاری دومره بې وسه خلک شته چې خلک خودکشي ته اړ خلک خودکشي کوي د خودکشي مخامخ خلک د رشتو سره طلاقونه سره کوي طلاقونه سره رشتې سره ماتي دا دومره به بدبختي را روانه ده د زموږ صوبې ته د دې واحد د واجب د زموږ د انتفاقي د بې انتفاقي سره را روانه ده ته به معلومه چې زموږ په چمن کې وړ مورد ځوان الک ودان ته ور واچوي اورې پر چې شروع واچوي هغه ځکه ته صورت آل ګرځه درکم چې اغات یو پروړی ورغلی دی د غریب د یو آسانو لړی ده ورته د کور سامان چې ناوړي دي یا لږ ناوړي دي ډېر د قرضدار سوي دا چې لږ خپل ډېر کړو یا ډېر لار سوي ځانته ور ولګاوي د دې وجه چې بس مړ څنګه ژوند په نور مرګ پر بیت شي دا کم سړی ته ماته راوښی چې سړی بې روزګار نه دا کار کوي د خدای چې د خدای ناپروايي دي موکل د خپل ځان د دې موکل د قوم د دې موکل الله بدنامي دي راو دا بدنامي قبول کړه د آخرت نقصان قبول کی دار څخه قبول خپل ځان ته ور ولګوي اجزانو مش باندې د شفقت خلق نور نشته دا کوم چې ډېر مجلسونه دي ته دروکل چې یو د بل ځوانان لاس په غاړه کې سر اچو موږ به د خپل کام خدمت کوو د خپل کام ته خوشحالي راوړو خپل کام ته امن راوړو خپل کام ته روزګار راوړو چې د روزګار نه کی بچ کوو دلته خلک راځي د یو نامه په بل نامه چې بس یو خپل د سیاست لپاره یو پنځ کانفرنس دی وکي نور عملونه تی مستراوشه چې آینده العمل د څه کړي یو شی د میډیا ته یو ثابت کی د کام ته یو ثابت کی چې آیا موږ د خلکو چې راغلي د چاره په شرط د یو مزامت بغیر نور د کم کردار ادا کړی دی چا دروازه ورته کولې نه دی چا پورته ورغلی چې ورور زمانه د کام دومره ظلم د ما سره دومره ناکی روانه ده ولې کوي تی بیا کتلې دي شرط د نام د دې لپاره چې سبا ما شاباني ما مزامت وکي ما پرنس کانفرنس پرو کې ما پلانا پرو کې ما پلانا دا په حل نه دی الف دا غري چې سړی را ولاړ شي بیا په ایمانداري ودرېږي د اوس دا مش د بلوچستان یا بلوچ علاقه باندې بدعملي ده یا پر پښتانه باندې بدعملي ده د دې غټ وجه واحد وجه بیروزګاری ده چې بیروزګار کې دا خلک چې چا توفق په غاړه کې چوري دي چا وای چلو چې مرم جو بیروزګار مړ سم پر دې لار دي و دې ته درنه پوری زموږ د سیاسيانو زموږ د ملګرو مشرانو درنه پر دې سوچ نه کړی چې آیا دا بچان چې د پدابېلا کې روان دي یا په پلاني کې روان دي یا په پلاني کې روان دي د دې غټه وجه چشته د دې چا پورته څوک ورغلي دي چې دا سړي ځوان بچي مړ شو شهید شو دا 25 شهید ولې شهید شو نظم ریاست ادارې ورغلي دي نظم صوبایي حکومت ورغلي دي شرط وايي ما د شتګرد مړ مې کی و مې غلط پای دا د شتګرد چې هر څوک
ته خو د دې خاندان ته لاړ څه د دې دا وجه د شي شوه یو سړی تللی دی یا یو مشر ورغلی دی یا بعد د ملک سره ظلم کړی ناجایز کړی دا به تاری باندې مرګ هم پر یو شی باندې دا کور هم په یو شی خبره کوي نه خبره بیا ولې دا مسلې ولې جوړېدل نن په دې وطن کې دا هر ځوان چې تین راواخي په د باندې لاس کسان پسې کیږي په مشر نه پسې کیږي دا څه وجه ده دا غټه وجه ده د خپل ناکامۍ ده او د خپل د کور د مفاد چې د خپل کور د مفاد خبره نشي کولای دا شان خو مجبور چې دا مش سړی چې کم سړی په کردار رالی بیا هغه څوک کردار ته څوک بیا نشي پیدا کولای ولې هغه معتبرین څو هغه خان څو هغه ملک څو دا نورم د کرسی بالا څو ولې دی په ګورنمنت کې دې ته به معلومه شي دا اوس موجوده کې زما سره علی مدد چې تک کې نه ته میډیا ته ګر ناس خلک وای زما سره وعده کړی ده چې زه به تاسو سره دا کوم داغه باوجود د نو وکړ ما ورته ول چې والله بالله زبردار اولاړم تا په اسمبلی کې مختبه دي د ټول دنیا مختبه دي بي عزت کوم چې د سړي ما سره دا زبان کړی دي دا زبان پایبندي ولې نه کړي او دا درته وایم کچیر دا نو کې والله بدم سره کو ما سره دی زبان کړی دي د پښتون د بلوت لور خو چې د زبان نه په زبان چې ته ما سره یو شی نه وکي قسم ستاسو ستاسو مټر ته درېږم نور به هیڅ نه وکي په وخت په موه دا به چې په درورڅو د اسمبلی مخ به چې په درورڅو دا د مشران دي چې ما سره د عمل دي نو بس تاسو د څو عمل وکي کدا رقم تی دا رقم ذلیل در په در ګرځي او دا شاید د خلکو د ملک په فائدہ کې یو خبر نه راځي کچيري تی پر دې باندې زموږ سره سوشل میډیا والا تم دا خواط کو چې تی ور مش پر حق باندې سپورټ کی کم حق نه حق خبرو د ملک خلاف مې سپورټ وي کله سوبیک پکاټو د ځوانانو پکاټو د کام پکاټو سپورټ وکي دا خامخا به مرتي شاپ خلاف باندې आवाज وکړي ورونه اوس ما دا امید والله تاسو چې تر وځم د دې ځوانانو بیروزګاری باندې موږ به یو اعلان د 14 غزم آباد باندې موږ یو داسې پروګرام کوو چې په دې شهر کې داسې پریس کلب او مکتب احتجاج لري کټو چې موږ څه وکړو هغه په دې عمل نه چې د خپل ذات په عمل و دې د توکل چې ول لازمه د خپل ژوند ما دومره سخت کی چې دومره می سخت کی چې کټ کور څخه خو بده دي په دې را څخه خبرې چې تورور ته کوي زه د ورځې کم از کم چې نه کوم لاس پنځلس خالي جلګې کوم د مسلمانانو په مابینځ کې خیر غواړم چې دوه تجاران سره بند شي مال راځي وای د په تجارت سره خلاصي شي زه د تجارت وکم زه د غریب ته چاته ټلیفون وکم چې څوک راځي ما د نو کوي مسله ده څوک مال هسپتال مسله ده زه خو یو سړی زما سره چې لکه کم چې د عرفان جان یا وطنیات زموږ پرون راغلي دي دا چې دا نور ملګری زما سره په هان کسان ملګری قسم د زړه دې عوامو دا درګر دنیا په لړ کې ماته جوړ کړی دي شرکت سړی وغواړي چې سړی را کنټرول کې دیم دغه رقم اخلاص دې کام سره وکړي لکه کم چې زه چې کوم نو ان شاء الله دا وخت راشي چې صادق د خپل مفاد لپاره یا د کام لپاره یا د ولست لپاره زه ان شاء الله ما د خدای سره دا وعده کړی چې د ولست لپاره راوتلم د کام لپاره راوتلم ما چې د مظلوم نوم پرې شي هغه په دې شي چې موږ مسلمان یو داسې مسلمان یو چې هر څړی پر سروي وهلی یو داسې مسلمان نه چې موږ د ملک خلاف مسلمان یو داسې خلاف نه چې موږ کومونه په بدی اخته کو داسې مسلمان نه چې چاته نیت بدی راوړو موږ وایي هر څړی مشر مستقبل قدرمن دي هر څړی پارټي پر خپل ځای مبارک راځي چې د پردا کام باندې رحم وکي راځي چې د دې کام خوشحالي باندې رحم وکي د دې کام یوالي دی راولي د کوم وخت پورې به ما په کومو باندې تقسیموي نو موږ دا مظلومونو چې تاریخ پاکستان چې یو نوم یې شي دي واحد مو د دې لپاره یې شي دي چې موږ د کومونو اتفاق راوړو زما سره په دې کام کې په دې کاروان کې پس زیات کم دا چکزي زما سره بلوچ زیات زما سره سندۍ زیات زما سره پنجابی زیات زما سره کاکړ زیات زما سره هر کام هغه کام ستا چې ما درنه پوری کام یې والله کما ته معلومو کام یې ما ته معلوم څه دي چې پلاني کام څه زما تعلق دی دا نه خیر خبره ده موږ ولې په دې باندې تور په سپین باندې موږ باندې زما دا موږ وایي چې ګسر تور سپین جنډا هر څه سپین یو د امن جنډا موږ جوړ کو چې وکام ته موږ امن راوړو خوشحالي راوړو تعلیم راوړو صحت راوړو نو ان شاء الله زه د خپل پارټي تر طرفه
دوی ته بیا مبارکباد ورکوم ټیمونه هم د میډیا والا به شاید نور تم ټیم ورکړي زستی شکریا ادا کوم د میډیا شکریا ادا کوم بیا د ځوانانو چې نن په دغه تعداد باندې ما سره د شمولیت وکړي او د شمال په دې آله ډاکي دا ما د پاره د فخر خبره ده زه به ان شاء الله دا احسان د دې په ټولو ژوندۍ ير نه کوم او د ژوند د ژوند د برګدي مایوس نه کوم یو جان مننه الله